بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام مشرق لیډز کی تاسو ته هر کله وایو ګرانو کتونکو. د پاکستان آبادی چې کوم د پای کې 80% نه سیوا باصلاحیت ځوانان چې کوم دي نو هغه په دا کې شامل دي. خو ګورو نو بیا د پاکستان معیشت چې کوم دی نو هغه په ټوله دنیا کې په 130 نمبر باندې دی. زمونږ دغه ځوانان چې کوم دي پای کې ډېر تخلیقي صلاحیتونه دي. دغه تخلیقي صلاحیتونه څنګه اجاګر کیدای شي دغه څومره ضروری دي. او بیا که وګورو نو زمونږ یوت چې دغه د 80% نه سیوا دی هغې د نظریاتو په ځای باندې په شخصیاتو پسې ورپسې دي. په کومه طریقه دغه چې کوم دي نو هغې د دغه شخصیاتو د سحر نه لرې کولی شي. او دې سره سره بیا چې کوم زمونږ روان نسل دی دغه یوت دی د هغې مستقبل څومره روښانه دی او په دغه مستقبل کې هغې لپاره څومره مواقع دي. په دې باندې به خبرې اترې کوو. دې سره سره په خیبر پښتونخوا کې په سرخار پېښور کې لویه ګرمي چې کوم یو لهر و هغه تیر شو. د هغې نه پس بیا باران وشو. خو هغه باران مزه چې کوم ده نو هغه یو ځل بیا د بجلۍ لوډ شیډینګ له وجې نه هغه شانتي خلکو انجای نه کو بلکې هغه خلک چې کوم دي د خلکو مشکلات کم نه شو ځکه چې دغه لوډ شیډینګ چې کوم دی د هغه که ښار وګورو که نور ځایونه وګورو د لوډ شیډینګ له وجې نه خلک ډېر زیات پریشانه دي. په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. بیا د اختر رانږدې کېدو سره ځای په ځای باندې منډیانې لګېدلې دي. غیر قانوني منډیانې پای کې هم شاملې دي. خو هلته قیمتونه دومره سیوا دي چې خلک همدغه شانتې واپس کورونو ته خالي لاس په تللو مجبوره شوي دي. او بیا په دغه صورتحال کې ډېر داسې خلک دي چې هغه دغه سنت ابراهیمي چې کوم دی د هغې د ادا کولو نه د محروم کېدو چې کوم دی نو هغه خدشه هم ده. په دغه باندې به هم پروګرام کې خبرې کوو. د پروګرام چې کومه موږ سره لومړی ایشو ده نو هغه د ځوانانو په حوالې سره ده. او د ځوانانو په حوالې سره به خبرو اترو لپاره زموږ سره په سټوډیو کې موجود دي عبدالله گل صاحب چې هغې چیئرمین دی تحریک جوانان پاکستان. سر آپ کا بہت شکریہ مشرق کو ٹائم دینے کے لیے. سر آپ یوتھ کی بات کرتے ہیں تو اگر آج کل کے حالات کو دیکھیں ملک کی جو صورتحال ہے تو اس میں نوجوانوں کا کیا کردار ہے؟ اس مشکل سے نکالنے کے لیے نوجوان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت بہت شکریہ آپ کا. کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے نوجوان نسل. علامہ اقبال کے اشعار جو ہے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ یوتھ کو فوکس کر رہے ہیں. قائد اعظم جو ہے جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کیوں یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اور علی گڑھ میں خاص طور پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ یہ آرسنل ہے مسلم انڈیا کا، یعنی کہ اسلحہ خانہ ہے. اور میں اس میں یعنی کہ یوتھ کو اگر آپ پازیٹیولی انگیج کریں تو وہ پازیٹیو کردار ایسا ادا کرتا ہے کہ وہ ملک کو نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے چلا جاتا ہے، ترقی کی منزلوں کو جو ہے وہ پاٹتا چلا جاتا ہے. لیکن افسوس یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک نوجوان گریجویٹ ہو کے نکلتا ہے، پڑھ کے نکلتا ہے، کوئی یونیورسٹی کالج سے نکلتا ہے تو وہ بلیو کرتا ہے کہ وہ دنیا کے اوپر کھڑا ہوا ہے. وہ دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے بنایا گیا، وہ رول کرنے کے لیے بنایا گیا. لیکن جو موجودہ طرز سیاست اور نظام جو ہے اس کے اندر وہ پس کے رہ جاتا ہے. اس کے تمام خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں. اس کی تمام امیدیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور جو آش اس کی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بددل ہو جاتا ہے، یا وہ ملک سے کوچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں باہر جانے کی کوشش کرتا ہے. اور باہر بھی آپ کو معلوم ہے کہ اب جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جگہ کم ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے جگہ زیادہ ہے جو ٹیکنیکل سٹاف ہے. یعنی کہ جو ٹیوٹا جو ہماری ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے اس سے جو لوگ پڑھ کے نکلے ہیں وہ ان کی طرف زیادہ ان کو توجہ دی جاتی ہے. جو کوئی پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، میکینک ہے، کوئی موبائل فون فکسر ہے، اس کو زیادہ موقع دیا جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یوتھ جو پڑھ لکھ کے جو کہ یونیورسٹی کالج کی گریجویٹ ہوتی ہے اس کو موقع نہیں ملتا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو ہمیں پہلے تو اپنے جو تعلیم کا نظام ہے اس کے اوپر بھی فوکس کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ ہمیں ٹیکنیکل لوگ جو ہیں ان کو بھی تیار کرنا ہے. دوسری طرف جو بات ہے وہ پاکستان کے اندر دیکھیں، اگر آپ پاکستان میں انصاف نہیں دیں گے تو نتیجے کے اندر جو ہے امن نہیں آئے گا. جب انصاف اور امن نہیں ہوگا تو خوشحالی نہیں آئے گی. خوشحالی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ یہ دو چیزیں انصاف اور امن جس معاشرے میں آ جاتے ہیں تو وہاں انڈسٹری قائم ہوتی ہے، وہاں بزنس فلرش کرتے ہیں، وہاں لوگ جو ہے اپنے دکانوں کے سامنے گارڈ اور باقاعدہ ایک پوری آرٹلری نہیں بٹھاتے بلکہ وہ
ایک ایسی انوائرمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر لوگ باہر نکلتے ہیں، کام کرتے ہیں. میں ابھی مختلف ممالک میں گیا، ابھی تھائی لینڈ گیا، کروڑوں روپے کا کام جو ہے وہ ایک ایک دکان کے اندر جولز جو پاکستان سے لے کے گئے ہیں، پاکستان سے، بلیو یو می. میرے سامنے ایک جول بکا جو اتنا بڑا تھا، زمرد کا ٹکڑا، ابھی وہ را فارم میں تھا، میرے سامنے $1 ملین میں فروخت ہوا اسی وقت. ابھی آیا اور ابھی نکل گیا. $1 ملین پاکستان سے کتنے کا گیا؟ 3 کروڑ روپے کا. اس وقت ڈالر کا فرق تھا تناسب 27 کروڑ روپے میں بکا، اور ہمارے ہاں سے 3 کروڑ روپے گیا. یہاں کہتے تو ہیں لوگ، جیسے میں بلوچستان گیا تو بلوچستان میں کہا کہ جی معدنیات سے بھرا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، معدنیات یہاں ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی موجود ہے، لیکن ان کو نکالنے کے لیے کیا آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے؟ کیا آپ کے پاس وہ برین ہے؟ کیا آپ کے پاس وہ اکوپمنٹ ہے؟ تو نوجوان نسل کو مایوس نہیں کرنا. ہم نے یہ بہت بہترین ملک ہے، اس میں بہترین ہمارے پاس نوجوان ایک کسی بھی ملک کا اثاثہ ہوا کرتے ہیں. جی. سن 2045 کے اندر یہ یوتھ کا جو آپ کا ریشو ہے، جو کہ اس ٹائم پہ تقریباً 70% کے قریب ہے، جو 30 ایئرز بلو ہے، یہ 2045 میں صرف اور صرف 22% رہ جائے گا. وی ول ویسٹ. یہ 27 سال ہیں اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس سے غافل ہیں. ہمارے ہاں جو واحد جو میرے خیال میں انسٹیٹیوٹ جو یوتھ کے لیے کام کر رہا ہے وہ افواج پاکستان کا ہے. افواج پاکستان یوتھ سمٹس کروا رہی ہے، لوگوں کو یوتھ انگیجمنٹس پروگرام کرا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ گوادر لے کے جاتے ہیں، بلوچستان کے لڑکوں اور لڑکیوں کو انگیج کر رہے ہیں، کے پی کے لڑکے لڑکیوں کو انگیج کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو لڑکے لڑکیوں کو نہیں علم ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ یوتھ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کروانا، بلکہ یوتھ کا یہ جو پوٹینشل ہے اس کو رائٹ ڈائریکشن میں. اور پھر یوتھ کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آئی ٹی کے اندر، دنیا کے اندر ایک طوفان مچا ہوا ہے، اور اس طوفان کے اندر یہاں بیٹھ کے میں جانتا ہوں کچھ لڑکے لڑکیوں کو میں نے کاروبار شروع کروا کے دیا، جو آپ بلیو کریں کہ اس ٹائم پہ انہوں نے پچھلے سال ایک بچی نے تقریباً $2.5 لاکھ کمایا. 2.5 لاکھ. اس کے ساتھ 37 اور بچیاں جو ہیں وہ انگیج ہو گئیں، اور وہ بالکل ایک ریموٹ گلگت بلتستان کی رہنے والی بچی ہے. اسی طریقے سے اور ایک لڑکا ہے جو بالکل پنجاب کے صدرن علاقے کا رہنے والا ہے، اس نے کوئی تقریباً $1.5 لاکھ بنایا. ایک اور ہے جس نے اسی طریقے سے کوئی $80,000 بنایا. تو یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں پوٹینشل ہے جو گھر میں، لیکن ہم لوگ سرکاری نوکری کرنی ہے، پتہ نہیں یہ مائنڈ سیٹ کو نکالنا پڑے گا ہمیں. پرائیویٹ جاب بڑا پوٹینشل ہے، اور اٹ از آلویز دا آئیڈیا. ینگ جنریشن، اٹ از آلویز دا آئیڈیا وچ از گریٹر، اینڈ یو ہیو دا کریج ٹو وہ آئیڈیا کے اوپر ایکٹ کرنے کا آپ کا وقت ہے. صحیح. تو آپ نے بات کی کہ حکومت جو ہے وہ اتنی نوکریاں نہیں دے سکتی، تو پھر فری لانسنگ اور اس طرح نوجوانوں کے پاس اور کیا مواقع ہے کہ اس میں وہ آگے جا کے اپنا مستقبل سنواری؟ میرے خیال میں ٹورزم کا بہت بڑا پوٹینشل ہے. 9 جو لوگ ہیں دنیا کے اندر 100 میں سے وہ ٹورزم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بہت بڑا ریشو ہے. پاکستان ٹورزم کے لحاظ سے بہت خوبصورت جگہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ اور میں چترال چلتے ہیں، راستے میں ایک ٹوائلٹ ملتا ہے آپ کو، تو کیسے جائیں؟ جو فیملیز ہیں، جو لوگ، بہت خوبصورت علاقہ ہے لیکن وہاں جگہ نہیں ہے، روڈز نہیں ہیں، انفراسٹرکچرز نہیں ہیں، وہ ڈیولپ کرنا ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا آئیڈیا، اٹ از آلویز دا آئیڈیا. ابھی میں نام نہیں لینا چاہتا، ظاہر ہے 2-3 کمپنیاں پرائیویٹ ہیں جو ٹورزم کے اندر لڑکے ہیں، اور وہ ایسے کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ گلگت بلتستان میں اور خیبر پختونخوا کے اندر، وہ دے آر میکنگ منی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آئی ٹی ریلیٹڈ ہے، دیکھیں نا انڈیا میں ایک بہت بڑی تعداد جو ینگسٹرز کی ہے وہ آئی ٹی ریلیٹڈ ہے. ہم نے آئی ٹی کے بزنس کو پاکستان سے جانے کیوں دیا؟ گورنمنٹ کی بھی بہت کوتاہیاں ہیں، لیکن ہر چیز گورنمنٹ کے کھاتے پہ نہیں ڈال سکتے. یہاں سکسیس کے ماڈلز موجود ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم فنش نہیں کر سکتے چیزوں کو. یعنی کہ ہم یہ ٹیبل تو بنائیں گے بہت خوبصورت، لیکن اس کے اوپر کوئی ہم ایسی جو ہے وہ کام کر دیں گے جو اس کی فنش جو ہے وہ ادھوری رہ جائے گی. آپ کا بلو پوٹری کا کام ہے دنیا میں آپ دیکھیں، لیکن آپ کو بلو پوٹری کا نظر آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا ایک چڑیا جو ہے وہ فرق بنی ہوئی ہے، ایک فرق بنی ہوئی ہے، ایک پھول ادھر ہے تو دوسرا جو ہے وہ دوسرے رنگ میں. تو یہ جو اس کی فنش لانا ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے.
اور جن جن لوگوں نے اپنی فیلڈ کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھا. جیپنیز چیز کیوں پسند کی جاتی ہے؟ کیونکہ جیپنیز چیز فلالیس ہوتی ہے, اس میں غلطی نہیں ہوتی. تو اگر ہمارے پاکستان میں جو پوٹینشل ہے انارمس ہے, اتنا خوبصورت ٹیلنٹ ہے, میں صرف اپنے بچیوں سے یہ سوال پوچھوں گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ وہی آپ ہوتے ہیں لیکن جب آپ بیرون ملک جاتے ہیں تو آپ وہاں ہزاروں ڈالر کمانا شروع ہو جاتے ہیں؟ کیوں؟ یہی کام آپ یہاں کر سکتے ہیں. اب تو یہ جو کووڈ کے بعد انوائرمنٹ بنی ہے, پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے. یہاں تو اتنا محنتی قوم ہے, ڈیڈیکیشن ہے, ان کی ایک ٹریننگ ہے, لیکن جو مشرقی روایات ہیں ان پہ شرمندہ, وہ ہمارا اثاثہ ہیں اور ان کو لے کے آپ نے مغرب کا مقابلہ کرنا ہے. دنیا تو مغرب سے دور ہو رہی ہے, ہم کدھر مغرب کی طرف گھس رہے ہیں. صحیح سر. تو 9 مئی کے اگر واقعات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ہماری یوتھ جو ہے, نوجوان جو ہے, وہ بھی اس میں بہت زیادہ ملوث تھی. آج کل کے نوجوانوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ بحث کرنے کے بجائے گالیاں دینے لگ جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر خاص کر. تو نوجوانوں میں یہ برداشت کا جو مادہ ہے یہ پیدا کرنے میں اور پھر کسی دوسری کی بات سننے کا جو حوصلہ ہے وہ پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور اس سلسلے میں آپ یا آپ کی تنظیم کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے 9 مئی کا واقعات بہت دل خراش ہیں, اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کہیں نہ کہیں عنصر پایا جاتا ہے جس میں بیرونی دنیا کا ہاتھ ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے جو تمام ہینڈلرز ہیں جو بنیادی طور پہ جو اکاؤنٹس چلاتے ہیں, جیسے ٹویٹر ہو گیا, فیس بک ہو گیا, انسٹاگرام ہو گیا, دیگر, ان سب کے جو ماسٹرز ہیں وہ کون ہیں اور ان کے مذہبی اورینٹیشن کون سی ہے؟ وی نو اٹ, ٹھیک ہے نا. اب پتہ ہے فیس بک کون چلاتا ہے, کس کا ہے, میٹا کس کا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ کہیں ان کی شرارت تھی کیونکہ وہ ان کو پروموٹ کر رہے تھے. آپ جبکہ سوشل میڈیا کی بڑی واضح پالیسی ہے کہ آگ دکھانا یا وائلنس دکھانا, فوراً جیسے ہی آپ دکھائیں اسی وقت وہ آپ کو جو ہے کانٹینٹ ان اویلیبل ہو جاتا ہے یا آپ کا ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے, اکاؤنٹ نہیں ہوا, سمجھیں. پھر اس کا مطلب ہے کہاں ہے. اب جو یہ وینڈلزم نظر آیا, یہ جو آپ کے سامنے متشدد جو رویہ تھا, یہ کیوں ہوا؟ ایک تو اینگر تھا, دوسری بات ہے کہ سیاسی قیادتوں کا کام جو ہوتا ہے نفرتیں بانٹنا نہیں ہوتا, محبتوں کے اوپر سیاست کی جاتی ہے. جب محبتیں بانٹی جاتی ہیں تو ملک بن جایا کرتے ہیں, اور جب نفرت ہوتی ہے تو ملک تقسیم ہو جایا کرتے ہیں. قوم کو تقسیم کرنا جو ہے یہ خدا اور رسول کے احکامات کے منافی ہے, یہ بات تو بڑی واضح ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. میرے خیال میں نوجوان نسل کو, جو ہم بات کر رہے تھے, اپنے آپ کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے, شخصیات سے, نظریات سے نہیں, شخصیات سے. کیونکہ شخصیت جو ہوتی ہے وہ تو فانی ہوتی ہے. نظریہ کون سا ہوتا ہے؟ نظریہ وہ جو 1400 سال پہلے پیش کیا گیا محبت کی بنیاد کے اوپر, کیریکٹر کی بنیاد کے اوپر, عمل کی بنیاد کے اوپر. اس جو قیادت نے ایک دفعہ بھی یو ٹرن نہیں لیا, اس قیادت نے ایک دفعہ بھی اپنی زبان سے کہی ہوئی بات کے اوپر پھرے نہیں, یہ ہے معیار. تو جو کسوٹی جس کے اوپر آپ پرکھتے ہیں وہ دیکھنی چاہیے کہ وہ مذہب سے کتنی مطابقت رکھتی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو پولیٹیکل سیاست کے جو کردار آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تمام ارریلیونٹ ہو چکے ہیں, فارغ ہو چکے ہیں. نئے لوگوں کو آنا ضروری ہے, اور نئے لوگ کون ہوں گے؟ نئے لوگ جو ہے وہ ہمارے ناظرین میں سے ہوں گے, بیٹھے ہیں انہی میں بہترین لوگ بیٹھے ہیں. لیکن اگر آپ انحصار کریں گے کسی اور کے اوپر پھر کامیاب نہیں ہوں گے. جو اپنے زور بازو کے اوپر آپ چڑھیں گے, آئیں گے, نکلیں گے اور مثبت رویے اپنا کے بدلہ لینے کے بہت سارے طریقے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے جب مائیگریٹ کر رہے تھے تو مجھے وہ عبداللہ میاں کہا کرتے تھے, تو میں نے کہا آپ کے یہ کیا پیچھے راز ہے ایٹم بم بنانے کا؟ تو کہتے ہیں عبداللہ میاں میں مائیگریٹ کر رہا تھا تو میرے والد نے مجھے پاس ہونے پہ ایک پین دیا تھا, مجھے بڑا پسند تھا, وہ پارکر پین تھا اور بڑا میرے والد کا تحفہ تھا. تو جب میں بارڈر کراس کرنے لگا تو انڈین سپاہی نے مجھے روک لیا اور اس نے کہا کہ یہ, اور میرے سے جیب سے پین نکال لیا. تو میں نے اس کو بڑا کہا کہ یار یہ پین نہ لو, یہ میرے لیے بڑی اس کی اہمیت ہے, میرے جذبات اس کے ساتھ ہیں, تو یہ نہ لو.
تو اس نے مجھے بڑا برا بھلا بھی کہا اور پین لے لیا. اس نے کہا جاؤ جو کرنا ہے کر لو. اس نے کہا میں بدلہ لوں گا. ڈاکٹر صاحب نے کہا میں بدلہ لوں گا. تو انہوں نے کہا جا دیکھیں تیرے جیسے بڑے بدلہ لینے والے. پھر بدلہ لیا انہوں نے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو ہم بالکل ضرور کریں, لیکن پازیٹیو مینر میں. دو چیزیں ہو سکتی ہیں, ہم چاہتے تو اسی ٹائم پہ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ دست و گریباں ہو جاتے اور شاید اپنی جان سے جاتے یا اس کی جان لے لیتے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے وہ کردار ادا کیا, بدلہ لیا, اور ایسا لیا کہ آج تک ہندوستان جو ہے وہ بلبلا اٹھ رہا ہے اس بدلے کی بنیاد پہ. تو نوجوان نسل جو ہے بجائے اپنے آپ کو اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو مردہ آباد اور زندہ آباد کے نعرے لگانے کے, وہ پازیٹیو کردار ادا کرے. جوان اپنا راستہ خود بنائیں اور نہ کہ خود ہی کو اپنا خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کو استاد کر. تو یہ تو علامہ کہہ گئے ہیں. اور جوان نسل جو ہوتی ہے جب وہ پازیٹیو رائٹ ڈائریکشن میں چلتی ہے تو بلیو یو می کہ ان کو کوئی زیر نہیں کر سکتا. وہ اپنی ڈائریکشن خود بنا لیتی ہے. نظام بدلنا پڑے گا, کل نہیں آج بدلنا پڑے گا, یہ ہے بات. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب, چیئرمین تحریک جوانان پاکستان. ګرانو کتونکو دغه زموږ د پروګرام لومبۍ حصه وه چې عبدالله ګل صاحب په تفصیل سره دغه د یوت حوالې سره خبرې وکړې چې زموږ نن سبا چې کوم یوت دی د هغې لپاره کمې کمې مواقع موجود دي, او دغه د شخصیاتو او د نظریاتو په حوالې سره ډېر اهمه خبره هغې وکړه چې دغه یوت له پکار وي چې هغه د شخصیاتو په ځای باندې په نظریاتو پسې ورپسې شي او بیا روان مستقبل چې کوم دی نو هغه د دوی ډېر روښانه دی. پروګرام کې وړه شانتې دمه کوو چې واپس راشو نو بیا چې کوم موږ سره نور ایشوز دي په هغې به هم خبرې کوو. د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. د خیبر پښتونخوا سر ښار پېښور کې د 4 ورځو سختې ګرمۍ وروستو تېره شپه چې کوم دی نو هغه باران وشو, خو دغه باران وروستو بیا هم د خلکو هغه مشکلات چې کوم دي د ګرمۍ له وجې نه خلک ډېر په مشکل کې وو, هغه مشکلات حل نه شو, بلکې د پیسکو لخوا چې کوم د بجلۍ لوډ شیډینګ دی او ټریپینګ دی د هغې له وجې نه خلکو هغه مشکلات هم هغه شانتي وو. ځای په ځای باندې نن د خیبر پښتونخوا په مختلفو ځایونو کې خلکو احتجاجونه کړي دي د دغه بجلۍ د لوډ شیډینګ خلاف, او خلک هم دغه غوښتنه کوي چې یو طرف ته پوره بلونه هغې جمع کوي او بل طرف ته په دغه سخته ګرمۍ کې چې کوم د بجلۍ فراهمي ده نو هغې ته نه کېږي. د هغې له وجې نه په کورونو کې زنانه, ماشومان, بیماران چې کوم دي نو هغې ته ډېر زیات مشکلات وي. نو په دغه سلسله کې ځای په ځای باندې احتجاجونه شوي دي. موږ سره دا وخت د صوابۍ نه زموږ همکار امجد علي ټلیفون د لارې موجود دي. امجد صاحب ډېره مننه. د صوابۍ صورتحال نه مو خبر کړئ دغلته څومره لوډ شیډینګ دی او د دغه لوډ شیډینګ له وجې نه خلکو ته څومره مشکلات دي؟ بالکل جی, صوابۍ کې څنګه د صوبې په نورو علاقو کې لوډ شیډینګ غیر اعلاني لوډ شیډینګ دی, نو دا شان په صوابۍ کې هم د وابډا فیسکو له طرف نه د غیر اعلاني لوډ شیډینګ چې دی دا سلسله چې دا تقریبا د یو میاشت نه شروع ده, او د دې په وجه باندې خلک چې دی هغه ډېر زیات پریشانو سره مخ دي. په هغې سلسله کې نن سماجي تنظیمونو یو احتجاجي کیمپ لګولو بالکل وابډې فیسکو مین کوم دفتر دی صوابۍ هغې مخې ته, او دوی خپل پلیکارډونو چې ټول ځای کې دوی ویل چې غیر اعلاني لوډ شیډینګ اور بلینګ او د ناجایزه جرمانو په وجه باندې چې دا خلک چې دی ډېر زیات تنګ شوي دي. او تاسو د دې 4-5 ورځو د ګرمۍ په وجه باندې خو ګرمۍ چې کومه تېره شوه په دې کې هم د لوډ شیډینګ انتهایي حد کړو چې د هغې په وجه باندې په کورونو کې بیماران او ماشومان او خاص طور چونکې مشینان ټول چې د اوبو مشینان ټول په هغه باندې بجلۍ باندې دي, نو خلکو ته به د اوبو هم ډېر زیات سخت تکلیف و. نو په دې وجه باندې نن سماجي تنظیمونو د وابډې پیسکو د صوابۍ مین دفتر مخې ته د احتجاج کیمپ لګول دی, او دوی خپل په وینا کې دوی دا ویل چې موږ سره لیک پړو نه شو, نو زموږ د احتجاج چې دی دا به رای کې هم جاري په اختر کې هم جاري. او دوی د وابډا پیسکو د حکامو نه غوښتنه وکړه چې د 10 ورځې چې کوم د اختر د لومړۍ چې کومې 10 ورځې چې په دې کې موږ سره بالکل باقاعده ریټن لیکلو شي چې په دې کې به دغه چې دی بجلي به چې دی هغه باندې شي. جی صحیح ده امجد صاحب, ډېره مننه. صوابۍ تاسو خبر کړو. دا وخت موږ سره خالد اقبال صاحب هم موجود دی, د کاټلنګ نه زموږ همکار دي. خالد اقبال صاحب ډېره شکریه. لږ د کاټلنګ صورتحال نه مو خبر کوي. دغلته څومره لوډ شیډینګ دی, خلکو ته څه مشکلات دي؟
ډېره مننه ارشاد صاحب. دلته خو د لوډ شیډینګ اډو پته نه لګي چې لکه بجلی کله بجلی خو په کاټلنګ تحصیل کې مکمل نشته جی. صحیح. لکه په 24 غنټو کې ارشاد صاحب 20-18 घंटे बिजली नवी د 4 घंटे کوم بقایا دي 4 घंटे وی دا د سوي چې لکه بلب تا موبایل فون ته بم سټیبلایزر لګي او پکې بم سټیبلایزر لګي دغه د بجلی صورت حال دی. دا نن چې کوم احتجاج شوی ارشاد صاحب د کاټلنګ تحصیل مختلف علاقو چې کوم منتخب مقامي چیرمنانو عوامي مثلا عوامو دغه رنګ غټ تعداد د پرش په مقام باندې د بجلی د طویل لوډ شیډینګ کم ولټیج او دلته کې په یو پیډر باندې اضافي لوډ اچولو خلاف د احتجاجي مظاهره شوې ده. دا مظاهرچیانو د کاټلنګ مردان روډ پرش په مقام باندې سټاپ باندې په 15 غنټو راستي بند کړو. صحیح. چې دا مین روډ دی د پیر بابا سوات بونیر مردان پیښور داسې حالو ته طرف ته ګرمي وا بل طرف ته روډ بندو چې په پکې بیمارانو پراتو په چا پکې بهوش هم شو د بجلی د وابډې محکمې دغه جی حال غنټو روډ بندو د مختلفو علاقو چیرمنانو چې پکې کټیګړې شیرو جنگیډیر کوټکې شکرې بابا او په خاصه توګه جمالګړې کلی دغه علاقو خلک په سره هم شریکو مظاهرچانو وینا مطابق چې یو خو 13 په کوم باران شوی د هغې لوجه دغه شیرو کټیګړې جنگیډیر طرف ته د مین 11000 لین چې کوم د ستنش په درې سلو ستنه راغورځېدلې دي او تر یوې 2 بجو پورې هیڅ قسم وابډې هلکاران آیتا نه دي حاضر شوی. ټول شپه هم بجلی نه او سهار پورې هم بجلی نه هغه د وجه دا احتجاج دی راکړو. بل طرف د دې وچ په مین لینډ کمپیوټر د زمونږه په علاقو باندې اضافي لوډ اچولې شوی دی د بنورو علاقو لوډ اچولې دی د هغه د وجه زمونږه د بجلی داسې په حال چې په 30 غنټو کې 38 غنټې بجلی نه وي په 38 غنټو کې چې کوم بقایا 6 غنټې بجلی دا هم د صورت حال دی 80-90 دا ولټیج راځي. ټول د کورونو کې د خلکو برقي آلات څونه چې د الکترونیک دغه دي هغه اوس د روزانه پروژونه سي روزانه د څونه حالات د کاټلنګ تر روان دي. صحیح. خالد اقبال صاحب د کاټلنګ تحصیل کې د ریکوري څه صورتحال له خلک بلونه ور کوي؟ بالکل جی بلونه ریکوري بالکل لکه په ټیم بالکل په ټیم باندې چې بل څوک نه ورکړي تاسو نه پته را بس یو درځي بل دا هنه کو په دې مرزي میټر کوزي میټر د کوس کې بجلی ولا منقطع کې بجلی وځي بندګي چې بجلی خو دا لکه بلونه خو دا صورت حال دی بجلی شتمنا او بل او مکه شان راځي ارشاد صاحب لکه چې کوم د روټین مطابق بل د خلکو خالد اقبال صاحب د خلکو د پیس کو چې کوم چارواکي وابډه والا دغه سره څه معاهده خبره اترې شوې چې څومره ټیم بجلی وي چې تاسو کوم بلونه جمع کوئ دغه په تناسب سره څومره لوډ شیډینګ کې څومره بجلی وي د روټین مطابق چې کوم د معمول مطابق لوډ شیډینګ د ارشاد صاحب دا په هر پیډر باندې 6 غنټې 8 غنټې دا لوډ شیډینګ دی دا معمول مطابق دی. لکه په جمالګړې کلی کې 6 غنټې لوډ شیډینګ دی په کاټلنګ ون باندې 6 غنټې لوډ شیډینګ دی دا د معمول مطابق دی چې کوم شیډول جارو کړی دی شیډول سره موږ ورزو موږ وابډې محکمې ته زوم تاسو کو دا غینه علاوه جی په دې ورځو کې پرمټ یې خستل کیږي پرمټ 15 घंटे 10 घंटे जी परमिट 10 घंटे परमिट जी 10 घंटे परमिट तो जी में कि په جمالګړې کې 10 घंटे ما هم 6 بجې 5 بجې بجلی بوزي شپې 4 بجې بجلی راولي بیا سبا هم 5 بجې بجلی بوزي بیا سر شهادت بانګونو والله ولي د جمالګړې یورون کونسل چې کوم چیرمنان دي متعلقه چې کوم دلته مقامي سیاسي او سماجی خلک دي اغي لاړه په جبر تاړه کې په وابډې محکمې په اس ډي او آنلاین سوبرډن باندې د اف آی آر درج کولو لپاره درخواست هم ورکړل دي. ټیک دی جی خالد اقبال صاحب ډیر مننه تاسو د کاټلنګ نه خبر کړو چې دغه خو ریکوري هم کی پورا بلونه خلک جمع کوي خو د هغې باوجود د لوډ شیډینګ سلسله چې کوم ده نو هغه روانه ده او بیا د دغه په ضد باندې خلکو راوتلي او احتجاج هم کړی دی. د پېښور صورتحال به هم لږ معلومو زموږ سره دا وخت کامران علي صاحب موجود دي صحافي دي. کامران صاحب ډېره مننه که لږه د ښار صورتحال ووایي په پېښور کې ریکوري څومره کېږي او بیا دغه لوډ شیډینګ چې کوم دی تېره شپه باران هم وشو د هغې باوجود دغه لوډ شیډینګ سلسله روانه ده ستاسو په خیال سره د دې وجوهات څه دي؟ ډیره مننه ارشاد صاحب د ښار صورتحال خو تقریبا ټول ته معلوم دی
او بیا زما په خیال د مشرق سکرین باندې خدار ټایم د لوډ شیډینګ ذکر کیږي چې د ټول په خبر کوم خبرو کو خاص کر شهري چې کوم علاقې دي نو تقریبا هغه کې شپږ نواله اته غنټو پورې لوډ شیډینګ کیږي دغه شان د کوم دیهاتي علاقې دي نو تقریبا 12 غنټو نواله 14 غنټو پورې اعلانیه لوډ شیډینګ دی د دین علاوه غنټه لاړه دولاړه درې لاړه یا سار لاړه ماخام رااله دغه هیڅ صورتحال نه دی معلوم او په دې حواله سره چې کلم پریس کو سره رابطه وشي نو هغه خپلم نه خبر یا یو بس آسان لفظ دی ور سره چې ټیکنیکی خرابي د پکې او پاغه باندې کار لګیا دی شروع دی خدا ټیکنیکی خرابي پکې هفته کې یو پیرا دو پیرا درې پیرا خامخا راځي نو هغه و اته غنټي لوډ شیډینګ وکيږي او زه تاسو ته مهمه خبره داو کوم چې ګرمي څنګه زیاته شوی نن خو شکر د موسم خدي خو چې ګرمي د کله نه شروع شوی دا نو هغه علاقې چې هغه کې شاملو دغه شانتي ډیفنس کالونی شامل د حیات آباد ځنې علاقې پکې شامل دي دلته به د لوډ شیډینګ بالکل نه کېدو التم پکې دا سلسله شروع شوی چې سحر نه بجلی لاړ شي او بیا پکې غرمه راشي دغه شانتي مازیګر راشي او 2-3 غنټې اعلانیه لوډ شیډینګ هم کیږي په دې کې وجوهات خو مین غټه وجه چې دا چې په پښتونخوا کې تقریبا 3150 میگا واټ بجلی چې دا غي ضرورت دی خو پښتونخوا کې تقریبا 2100 میگا واټ بجلی چې دا هغه پیدا کیږي نو د دغه لوډ مینجمنت د لپاره بیا د 1000 نه زیاته کم میگا واټ بجلی کمه ده نو هغه دغه شانتي دغه مینجمنت کیږي یعنی مینجمنت دا چې په مختلفو علاقو کې لوډ شیډینګ کیږي او بل د دې چې کوم علاقو کې زیات لوډ شیډینګ دی نو صحیح علاقو کې 3 غنټې دی 15 غنټې هم دی 8 غنټې هم دغه شانتي ما ویل چې 12 نواله 14 غنټو پورې هم دی نو داغي غټه وجه دا خي چې کومي علاقې دي دلته لاسز ډیر زیات دي یعنی بجلی غلا ډیر زیاته کیږي او تاسو ته هم پته ده چې کونډه کلچر ډیر زیات عام دی خاص تر دیهاتي علاقو کې او خار علاقو کې هم ډیر علاقو کې کونډه کلچر چې کم دی هغه عام دی خو داغي مخنیوي نه کیږي او زبر د تډیر په واضح الفاظ تر ویم چې دی کې د وابدا او د پیسکو کوم الیکار دی هغه پکې برای راست خپل ملوث دي ځکه وجه دغه دا چې د پیسکو د دې خلاف مؤثر چې کومه کاروایی ده هغه نه کیږي او دغه بوج چې د په عام ولس باندې چولې کیږي او یقینا ډیر پریشانې د لوډ شیډینګ د وجه اگر چې نن موسم ډیر زیات خدي خو دا تیر چې کومه ورځ وی ډیره سختي و موسم حواله سره او څنګه چې موسم ګرمي نو دغه شانتي بجلی د لوډ شیډینګ چې کم دی اعلانیه دی او غیر اعلانیه دی نو خډیر کیږي او خطواتر سره صحیح د ډیر مننه کامران علي صاحب د پیښور صورتحال تاسو خبر کو کامران صاحب وایي چې د خیبر پښتونخوا د بجلی ضرورت چې کم دی دا 3150 میگا واټ دی دلته چې کم ملاویږي پیسکو ته نو هغه 2100 میگا واټ دی دغه چې کم بیا فرق پاتې کیږي نو دغه وجه نه بیا لوډ شیډینګ کیږي او دغه وجه نه خلکو ته ډیر زیات مشکلات وي پروګرام کې وړاندې دمه کوو چې واپس راشو لږ بیا د منډیانو په صورتحال باندې هم خبرې اترې کوو چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو ښارونو کې دغه وړو د لوی اختر رانږدې کېدو سره دغه منډیان لګېدلي دي خو هلته قیمتونه چې کم دي نو دومره سیوا دي چې خلک همدغه شانې تش واپس کورونو ته تلو باندې مجبور وي په دې به خبرې کوو وړاندې دمه کوو د مینه پاتې ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو د پروګرام په دې برخه کې به خبرې اترې کوو د اختر لوی اختر رانږدې کېدو سره ځای په ځای باندې منډیانې لګېدلې دي خلک د اختر لپاره د قربانۍ لپاره ځان له څاروي اخلي په مختلفو ځایونو کې د دغه صورتحال به معلومو دا وخت موږ سره ولی خان شینواري صاحب د لنډي کوتل نه موجود دي ولی خان صاحب ډېره مننه لږ راته دا وایي چې په لنډي کوتل کې کومه منډۍ لګېدله څارو رشته خلک راځي ډیره مننه ارشاد صاحب بالکل د ضلع خیبر لنډي کوتل چې کومه لویه منډۍ ده په هغې کې د کوم قربانۍ مال دی ګډان دي هغه زیات دي خو چې کوم خریدار دي هغه انتهایی کم په نظر باندې راځي په دې هکله باندې مونږ چې کله ضعیف خلکو سره خبرې اترې شو نو هغوی وایي چې یو طرف ته په ملک کې روانه مهنګایي او بېروزګاري د دې وجې نه چې کوم دی خلک انتهایی کم په نظر باندې راځي او بله لنډي کوتل کې چې کوم پاک افغان تورخم پوله ده په هغې باندې د افغانستان نه چې کوم د ګډانو
په درامه کېدو باندې کوم بندیز دی د دې وجه نه چې کوم په منډۍ کې کوم څاروي دي کوم ګډان دي د هغوی قیمتونه اسمان سره خبرې کوي د دې وجه نه هم چې کوم د عام ولس یو شمېر ستونزو سره مخ دي ولس دا وایي چې کوم ګډ به په 15,000 باندې میلاوېده نو هغه قیمت اوس 50 نه تر 55 زره پورې دی یعنی عام ګډ چې کوم دی د 50 نه کم ګډ به د منډۍ کې میلاوږي نه د دې وجه چې کوم د عام ولس یو شمېر ستونزو سره مخ دی او دوی په دې باندې د حکومت څخه دغه ګیله هم کوي چې دغه تورخم پولي باندې چې کوم دی د 13 کالو راهیسې د افغانستان چې کوم ګډان براتله د هغه درآمد کېدو باندې په مکمله توګه باندې بندیز دی نو دا کوم بیوپاران دي هغه اکثر دغه د منډۍ لپاره د نوخار او د پیښور او د کوټه او دغه کوهاټ نه چې کوم دی دغه ګډان راولینو هغه بیوپاران وایي چې په دې باندې کافي خرچه راځي د دې وجه چې کوم دی ریټونه ډېر په هاي باندې دي نو په منډۍ کې مال زیات په نظر باندې راځي خو خریدار انتهایی کم دي صحیح ده نو ولي خان صاحب چې دا دومره دغه سیوا شوي دي قیمتونه نو بیا د خلکو قوت خرید څنګه دی خلک اغستل کوي که نه دغه ګران قیمتونو باندې مجبور دي چې واخلي بالکل ارشاد چې په دې حق لبانې کوم د موږ د خریدارو سره ځي ول سره خبرې اترې وکړو نو هغه هم دغه موقف او چې یو طرف ته کوم د منګای دا بل طرف ته کوم د بیروزګاری زیاته ده خو بل طرف ته کوم دا یو واجب عمل دی دا قرباني چې کوم د هغه هم انتهایی ضروری ده نو زیاتره خلکو چې کوم دی هغه دا وایي چې دوی مجبورې په توګه باندې کوم دی دغه ټیک ده ډیره مننه ولی خان صاحب د لنډ کوتل نه تاسو خبر کړو او دا وخت را سره ماجد خټک د نوخار نه موجود دی ماجد تاسو راتلګ نوخار په حواله سره وایي چې دغلته منډۍ لګېدلې ده د خلکو رشته نشته قیمتونه څنګه دي مهرباني دا چې څنګه تاسو پته ده لوی اختر ته تقریبا 3 څلورې دی پاتې دي او د ملک په هر ګوټ کې قرباني د څاروو منډیانې لګېدلي دغه رنګ نوخار کې هم سرکاري توګه باندې 2 منډیانې لګېدلي دي چې یو نوخار ښار کې ده او بل شیدو کلی کې نو د نوخار ښار ولا منډۍ کې دا هغه چې دې کې زیاتره واړه څاروي راځي او دا شیدو ولا منډۍ چې کومه ده نو دا ډېره غټه منډۍ ده د KPK په سطح دا منډۍ منلی شي او د دې خاصیت دا دی منډۍ چې دې کې غټ واړه څاروي هر قسمه څاروي راځي او بل د KPK د خوش علاقو نه علاوه د پنجاب نه هم اټک نه دی علاقو نه هم څاروي دلته راځي نو دا یو ډېره غټه منډۍ وي او دې ته ګڼ شمېر ګاهکیان راځي نو په دې هکله چې مونږ نن د ګاهک خرڅوونکو او اخیستونکو دواړو سره خبرې اترې وشوې نو د خرڅوونکي هم وایي چې یاره مونږ ته دا څاروي کوم دي نو دا بره زیات ریټ باندې ملاو شوي دي نو ریټونه ډېر زیات اوس ټایم کې یي دغسې اخیستونکي هم دا وایي چې یاره قرباني ده ښه څاروی غواړو چې په برخو چې کوم اخلي برخې وي هغې کې هم دا کوشش کوي چې مونږ ته ښه حصه ملاو شي نو هغه کوشش دا کوي چې ښه څاروی غواړو نو ریټونو تپوسونه کوي چونکې 2 ورځې یا شته دی ورته نو دا خریدار چې کوم دی نو هغه هم دا په دې چانس نه دی چې زه ریټ کموم او ورځ پکې شته دی نو کیدای شي ریټونه اوچت لاړ شي د منډۍ خو تاسو ته پته ده چې منډۍ خو هر 3 غنټې پس 2 غنټې پس بره لاندې کېږي نو اوس ټایم کې خو ریټونه ډېر زیات اوچت او اخیستونکي دا وایي چې ښه څاروي والو قربانۍ دپاره چې قرباني پرې وکړو او دغه رنګ صحیح ده ډېره مننه ماجد خټک صاحب د نوخار صورتیان له هم تاسو خبر کړو بل طرف ته په پېښور کې هم ځای په ځای باندې منډیانې لګېدلې دي 2 لوی منډیانې چې کوم لګي زموږ همکار نصرالله حسرت هغې هم تلي دغه منډۍ کې د خلکو سره خبرې اترې شوي دي اول زه هغې طرف ته بیا به خبره کوو جی بالکل صوبې سرخار پیښور په شمول په ټوله صوبه کې د سارو منډیانې لګېدلې دغه شانته کې زه د پیښور په رنګ روډ د سارو په منډۍ کې موجود یم دلته به موږ د بیپاریانو سره ورسره د عام ولس سره خبرې اترې کوو چې د دې سارو ریټونو په حوالې سره څه ویل غواړي آیا تیر کال او روان کال کې د سارو په ریټونو کې څومره فرق دی په دې حواله باندې موږ دلته د بیپاریانو سره او د عام ولس سره خبرې اترې کوو چې څه ویل غواړي راځئ چې وشو هغوی سره خبرې اترې وکړو جی دلته چې کوم بیپاریانو څاروي راوستي دي هغه څارو د هغې خپل نامې هم کېښودي دلته ما سره یو بیپاري موجود دی هغې سره خبرې اترې کوو چې دوی دلته څو څاروي راوستي دي او د دې ریټونه څه دي دا راته ووایه څو څاروي م راوستي مونږ ما د الله 4 څاروي راوستي اوس خو هم ډېرو خو 4 پاتې څه م خرڅ کړل جي دا راته ووایه د دې څاروي ریټ څه دی او د دې نامه څه ده د راجو نوم دی او 22 لک روپۍ ریټ دی جي 22 لک دا راته ووایه د نور څاروي څه ریټونه دي بس مختلف دي 8.5 लाख دي 4.5 او 5.5 دي دا ته وای گاک سوې گاک په څومره ډیماند راغلی دی آیا گاک راځي
کاکونه خو راځي چې خو مونږ ورته لا دغه نه یو زمونږ ریټ ته لا نه دی جوړ شوی په دې چې هغه مونږ له 14.5 راکړي مونږ ورته اخري 16 ویلي دي د دې یو جی او درته وای تیر کال او سکل پر ریټونو کې سفر اختیا تیر کال ساروی ګرانو کو سکل ساروی ګران دي تیر کال خو ساروی ډیر خو په دې چې بیماری و سکالي بیماری نشته لري ساروی لا ګران دي غاک سوی آیا تیر کال په نسبت باندې سکل چې کوم د غاک سمره غاک راځي غاک ډیر راځي لګ راځي د تیر کال په نسبت باندې سکل غاک لګ دی جی او په دې چې خلکو روزګارونه خراب دي ډیر خلک قربانیانو نه وتی دي قدرمن اردوونکو تاسو د دوی خبره ترې واورئ دغه شانته کې موږ زو د نور منډۍ کې چې کوم دنو عام بیپاریانو سره او د عام ولس سره هم خبرې اترې کوو چې هغې د دغه ریټونو په حوالې سره سیول غواړي یاره جی د خریدار خو ته ډېر کم ښکاري او چې کوم خریدار راغلی هم دی که نه نو هغه مایوسه ځي ولې چې ریټونه ډېر هیوي دي ډېر زیات دي دې کې شک نشته دی او ګرانۍ والا سره دا چې ډېر زیات ګران دي ما کوشش دا کړې چې مطلب غټ ته نه ورکوټې څاروی به وګورو خو چې د ورکوټې ریټ هم وګورو نو مطلب دا دی هغه هم ډېر های ریټونه دي مطلب دا دی چې لکه د اوس نه بار خبره ځکه چې هغه کم دی د مایوسه خلک واپس ځي دي نه چې مالونه ګران دي چې پروسه کال اوسه کال کم از کم ساروی کې زما په خیال باندې یعنی کم از کم چې د دغه 50,000 روپۍ ساروی کې فرق راغلی دی لکه پروسه کال مثال په 1.75 باندې یو ساروی شوی دی هغه چې زه تاسو کوم دریم نه کم نه راکې نو 75,000 70,000 50,000 پورې کورګوډه سره 50,000 فرق پکې شته دی ډیر فرق دی پکې د دې یو اسانه خبره د اسلامي طریقې لګوري دونو به پوي ګر سره کای یو سړی وس کیږي خو وای غستو یا الله شل ګران وس به کیږي کنه او کړه چا وس نه کیږي نو هغه به بدکسبه به کیږي مثلا د شریکی کې به یې سیبه پکې اخلیا ولې چې اسلامي طریقې چې په غټ ساروي کې و کسان شریکې دي شي نو کله سړی وس نه کیږي ابه مجبور چې هغه مثلا د یې سیبه کوي نو بس دا به وس نه کیږي نو داسې بل الله په قرباني قبلې من 35 دانې راوستي هغه کې یو 15 پاتې دي نورم خرڅ کړل 20 او ماشاءالله منډي سہولت صحیح دی خو ګرمي شته تیر ځل چې دی لږ مال خو دا کال چې دی مال ګران دی مال په دې ګران دی چې د 100 روپو پیکټ غوړي په 500 شول جی نو داسې چې دی په 900 همداسې غوښه میلاویږي دا به په 1300 غوښه د قربانۍ وړی دا مال ګران دی او دا کال چې دی ګرانیا بس شروع شوی دی ګرانی نو دا ځل مال ډیر ګران دی جی غاک چې دی نو بس راشي د ګرمۍ د وجې تختی وي ګران دی او دا دی واپس لاړ شي بیا راشي بس دا ګرځېدل دي څوک علي څوک نه علي تاوانونه خو بس چې دی زمونږ سر تار کال لازي خدا کال دی الله زمونږ خیر سر ته پیښ کړي او الله چې دا څونه منډۍ کې دی الله دې ټولو ته ګټه ورکړي عدالته مثلا نور بیپاریان هم موجود دي هغې سره خبرې اترې کوو چې د روان کال چې کوم ریټونه د سارو پای حوالې سره څه وایي چې آیا تیر کال ریټونه سیوا کو سکل ریټونه سیوا دي آیا تیر کال به چې کوم د غاک سیوا راتلو کو سکل چې کوم د غاک سیوا راځي دوی سره خبرې اترې کوو دا راته ووایه څومره سارو ملته راوستي دلته خو ما راوستي یو 12 دانې مې راوستي څومره پکې خرڅ شو څومره پاتې دي خرڅ مې کړی وروره غویي کې مې 10,000 روپۍ تاوان کړی 10,000 تاوان دې کړی تاوان مې خرڅ کړ دا ولې سکل چې غاک نه راځي خلک نه راځي بازار نشته دی څوک د ګرمۍ د وجې پته نه لګېږي د ګرمۍ د وجې نه راځي او که نه د خلکو سره روپۍ نشته دی څه علت دی د قیمتۍ د وجې نه راځي مال هم ګران دی دانه چې ارزانه دی ښه پرې ما په روز کالې خو دانې پرې راختلې وي مال دغه دانو د وجې بپاریانو هر بپاري 10 لک او 40 لک روپۍ تاوان کړی دا راته ووایه سکل غاک کم راځي کم بیخي کم راځي لکه د پروزګنی په نسبت باندې سکه بیخي غاک شته نه دی چې راشي تاسو ساروي هم لکه مطلب د دې ګران به کنه ځکه چې غاک نه راځي نو ګران خو اخیستې من ګران دی اوس مثال اگر مونږ یو غوی په ملتان کې اخیسته په 2.5 لکه هغه باندې 15,000 12,000 خرچه راځي بیا دلته دا خرچې شوي فلور لاګاک لاسم ناشي او بس راځي صرف د بيو ته پوښتنه کوي یک اتنه به دغه خبرې کوي او به ذکرونه ته دی بس کوي ان شاء الله دا ساروی بوزي ما ته دا واړه سخي په 3 لک باندې بوزي ان شاء الله چې دا ګوره د سخي ته ګوره بلوم رسخي د دې مال 5.5 لک روپیا راکې دال ته ما ته ګوره 5 لک شوی او ما ته 5 لک روپیا وي دا 5 لک روپو 5.5 لک روپو دی کنه هر سړی چې راځي 5.5 دا 5.5 لک روپو دی 50,000 روپیا تاوان هر سړی ما ته خي اوس او ان شاء الله چې ورکوټ سخي په 3.5 لک باندې دی بوزي وجه دارا چې بل کال په بیماری راغلی و ډیر مال مړ شو ډیر به حد مال مړ شو اوس سخت کال ګوره د منډي کو ګوره دانه سخی نشته میخین ساروی ډیر دی او غوین ساروی کم دی مرزون والے ډیر مال مړ شو اوس هم پکې ډیرو کې مرزون شته ما سره دا وخت یو بل بیپاری موجود دوی سره خبرې اترې کوو چې دوی دلته څومره ساروي راوستي او دغه ساروي ریټونه څومره دي دا ته وایي څومره ساروي راوستي دي موږ راوستي تقریبا دغه 15 ساروي راوستي خیسته ریټونه دي تقریبا
لکم پکې شته، د 15 لکم پکې شته، د 4 لکم شته، د 2 لکم شته. دا سړي خپل رینج ته چې څنګه څوک اخلي، خو د بر نه لکه څاروی د بار د منډو نه ډېر زیات ګران شوی دی. د ګرمۍ په لحاظ سره ګاک نه روځي. که کله موسم ډېر ښه شو نو انشاءالله چې څاروي به ټول خرڅ شي. تېر کال نه سخت کال څاروي ډېر ګران دي، ولې چې زموږ پیسه ډېره لاندې سپکه پرېوته، ډالر په بره روان دی او پیسه زموږ په ښکته روانه. د دې په مطابق سره زموږ څاروي ډېر ګران پرېوځي. موږ یو څاروی مخکې په 2 لکه راوستو، هغه اوس په 2.5 لکه کېږي. یو څاروی موږ په 1,50,000 راوستو، هغه نن سبا په 2.80 کېږي. دغه وجه ده نه ریټونو په حوالې سره هم راځي، تا ته ښه بیان ښیي ګاک ښه بیان ښیي تا ته، لکه مطابق د چې څنګه راوستی د هغې نه ته له 100 روپۍ سیوا هم ښیي. لکه خلکو ته پته ولګېده چې یاره ګراني ده، هر سړي راوستی دی څاروي. په دغه وجه څوک داسې غلطه بیان نه لګوي. د تېر کال په نسبت باندې دا ځل څاروي ډېر زیات ګران دي، لکه ریټونه ډېر هاي چلیږي. لکه تاسو یو ګورئ دلته لکه څاروي مال ډېر دی ماشاءالله، خو لکه اخیستو والا ډېر کم دي لکه دغه شانتي کې. یاره جي د تېر کال چې لکه مطلب چې د مطلب 1 لک باندې چې کم څاروي نو هغه تقریبا 2 لک کېږي نن سبا، لکه د 1 لک روپو 1.5 لک روپو فرق داسې راغلی دی. یاره موږ خو دا وایو چې لکه خامخا لکه اوس د ګرانۍ په دغه لکه ټیک دی چې ګراني ده، خو چې لکه دا کم ریټونه چلیږي نو دا خو بیا ډېره ګرانې شي لکه عوام ته که نه. جی دی بالکل دا وخت ما سره یو ګاک هم موجود دی، دوی سره خبرې اترې کوو چې د څارویو ریټونو په حوالې سره څه ویل غواړي. مشره دا راته ووایه چې څاروی د راغلي څاروي مو کتل څه ویل غواړي د حوالې سره؟ یار ډېر ګران دي، د خلکو د عام سړي خو د وس نه غریب نه ډېر بار دي که نه. او کنه هر یو نه چې تاسو کې نو 6 لکه او لکه دي د خوځه لکونه ساخکاری لګیا دي نه چې څه شي دی او څه شي نه. درته تیر کال هم تاسو سره باغسته او څه کال هم سره واخلي. آیا د دوه په نسبت باندې څونه فرق راغلی دی؟ 1,50,000 دا فرق شته دی. جی دغه د پیښور د خلکو خبرې تاسو واورئ. دلته خلک ډېر زیات پریشان دي د قیمتونو له وجې نه، او کوهاټ کې صورتحال دی. زموږ همکار طاهر رشید زموږ سره موجود دی. طاهر رشید صاحب ډېره مننه، لږ د کوهاټ نه مو خبر کړئ دغلته د قیمتونو په خاص توګه باندې څه صورتحال دی، او بیا د نظامیې لخوا ځایونه مقرر شي چې په هغه کې منډیانې لګي. دغه شانتي نور غیر قانوني منډیانې هم دغلته شته؟ مننه شاد بالکل ټول ملک په شان کوهاټ کې هم سهکال چې کوم تیر کال په مقابله سهکال د سرو چې کوم نرخونه دی هغه کې ډېر زیات فرق راغلی دی. زه مثال درکړم د چې مطلب تیر کال چې کوم یو ګډ و هغه ښه ګډ چې مطلب یو عام درمیانه طبقه چې کوم دغه دی هغه به خاصو خپل قرباني لپاره هغه وکیده تقریبا 15,000 نو ماغه ګټ چې کوم دی اوس هغه 50,000 ایون 50,000 ته هغه چې کوم دی هغه رسیدلې دی. همدغه ته غټ مال چې دی هغه یو ښه هغه 80,000 کې کېدو نو اوس ماغه سره چې کوم دی اوس هغه کېږي تقریبا 1.5 لک 1 لک 80,000 دغه کېږي. نو نرخونه خو ډېر زیات ختلې دي، هغه کې څه شک نشته. او په دې کې چې کوم د خلک دي چې ډېر خلکو بل ځان تیر کال چې کوم خلکو ځان له قرباني کړي وي نو سهکال هغه د سرو خپلو توان نه لري، نو هغه سهکال دا سیستم برابر کړی چې هغه خپل گاوند کې خپل بشدارانو سره چې کوم دی هغه په غټ مال کې هغه حصے اچولې دي، نو دغه ته هغه د قرباني فریضه چې کوم دی هغه تر کوي لګي. ارشاد جی طاهر رشید صاحب لږ دغه حوالې سره وموایي چې کوم دا غیر قانوني منډیانې لګي. جی بالکل ارشاد کوهاټ مختلف خاص په شمول مختلف جهاتونو کې چې کوم منډیانې لاګي څه خو سرکاري سطح باندې لاګي. او بیا دلته یو مهمه مسله ده چې کله نه هم مطلب خاصه د تیرې هفته نه او دا سلسله و جاری وي د اختر رومبي ورځې پورې چې روډ په غاړه کې کوم د مختلف خود ساخته منډیانې لګېدلې دي چې هغه د وجه نه ډېر زیات ټرافیکي چې کوم ټرافیک فلو د هغه هم متاثره کېږي لګي، او چې کوم د هر وخت کوم د حادثو یا د اکسیډنټونو چې کوم د هغه خطر چې کوم د هغه پیښوي. په دغه سلسله کې وړاندې چې کوم د ضلعي انتظامیه د پیسو چوالي هم لګولې وه چې څومره خود ساخته منډیانې دي خصوصا د روډ
صحیح ده، ډیره مننه طاهر رشید صاحب د کوهاټ نه هم تاسو خبر کړو چې دغه څنګه صورتحال دی. ګرانو کتونکو دغه زمونږ د نن ورځې پروګرام و، د دغه مختلف ایشوز باندې تاسو خبرې ترې واورېدلې چې دا کومه ګراني ده د هغې له وجې نه بیا دغه په منډیانو کې چې کوم څاروو کوم بیوپاران دي یا چې کوم ګاګ دی نو هغه دواړه د دغه وجې ډېر زیات پریشانه دي. همدې سره د پروګرام مخسر ته رسي، اجازت غواړو. الله پامان.